عزتمندو زمونږ ملک په اسلامي ملک باندې یادېږي، ملک اسلامي دی، خو عزتمندو اسمبلی نه بعض وخت کې داسې غیر اسلامي قانونونه جوړېږي. یو قانون زمونږ د اسلام د اسلامي ملک اسلامي جمهوریه پاکستان او هغه ملک چې د هغې په اسمبلی کې ټول وایي دا کلمه لګېدلې ده، د هغه کلمې د لاندې د اسلام د نوم د لاندې اکثریت د مسلمانانو دغه بل مسلمانانو پاس کړی دی او هغې ته ویل کېږي ټرانسجنډر ایکټ. ټرانسجنډر ایکټ څه ته وایي؟ مختصر ساده ژبه کې تاسو ته وایم، نور دا تفصیلي خبرې دي او دې باندې ډېرې صفحې لیکل شوي دي، خو عوامو دپاره ساده یو څو خبرې د دې مطلب څه دی او مقصد یې څه دی. بس چیز عزتمندو حکومت خیرخواهي باندې جوړ کړي، خو صرف خیرخواهي سره کار نه کېږي، صرف خیرخواهي سره کار نه کېږي. مثلا یو سړی را پرېوتو بېهوشه شو، ته ولې اوبه ورکې او هغه وخت کې دې له اوبه ورکول د ډاکټرانو لحاظ سره مثلا ښې نه دي، نو ته خو بظاهره ښه کې هغه له اوبه ورکې، خو ډاکټر وایي دې ټایم کې دا د اوبو نه ساته مري، نو ستا زړه کې ښه دی، خو عزتمندو علم پکار وي. دې وجې نه عزتمندو مونږ یو علما کرام اسمبلو کې کېنوئ، علما کرام مونږ نه تپوس کوئ چې داسې نه وي، نو عزتمندو دا پاس کېږي. ټرانسجنډر دې ته ویلی کېږي دوی د اجړاګانو دپاره خواجه سراو دپاره یو قانون جوړ کړی دی، شروع کې د دوی نیت ښه، خو چونکې دا د امریکې او د هغه آقاو په حکم باندې جوړ شوی دی او کافر چې کوم اسلامي شی هم تاله درکړي هغې کې څه چل وي، دننه پکې زار وي، لکه شاتو کې د لزار درکوي. نو دې وجې نه خواجه سراو سره اجراګانو سره زموږ د ټولو همدردي ده او د هغوی لپاره چې څومره سهولیات حکومت ورکوي موږ ته هېڅ اعتراض نشته. هغوی له پکار دی چې یو بیل مارکیټ جوړ شي، د هغوی لپاره بیل قانون جوړ شي. پکار دا دی چې حکومت خواجه سراو له باقاعده تنخواګانې وظیفې مقرر کړي چې بهی ته به ګډېږې نه، ته به معاشره نه خرابې، د سړو په لباس کې ګرځه، ټیک د ته یو کسې کنډمې تا پورې خلک خاندي، موږ به تاله باقاعده وظیفه درکو او د دوی لپاره فری سکولونه وباسي، فری مدرسې وباسي، فری اسپتالونه دي وباسي. په دې باندې یو مسلمان هم اعتراض نه کوي، خو په دې بل باندې په خپله اجراګانو هم اعتراض کړی دی. د دې مطلب دا دی د دې دوه درې شقونه دي، یو شق خو پکې دا دی چې د اجراګانو دپاره به مفادات رایټس د هغې د حقوقو دپاره به خبره کوو، خو په دې ضمن کې دوه غیر شرعي خبرې پکې کړي. یو پکې دا شوی دی چې مثلا یو الک دی او د هغه خوی د جینکو دی، داسې منونا شان دی، نینې شینې کېږي، ګرځې کې تویې زویې کېږي. بعضې هلکان داسې وي هغه ځان خوښوي، داسې تاویږي را تاویږي، به د جینکیانو سټایل یې خوښي. نو دا په دې قانون کې دا دي که دا هلک سبا غواړي چې زه خو هسې هم داسې د بل طرف ته په ورو ورو باندې اخلاقو طریقې سره روان یم او دا غواړي چې زما له د حکومت د جینکو پرمټ راکړي، اسانه خبره ده چې زه د جینکو کې شمار شم، نو دې قانون کې دا دي چې دې ته اجازت شته ده دی. که دا ځان نه جینۍ جوړول غواړي، که سپیر پارټ ځان ته بدلی خیر دی، هغه به م ورته بدل کړو، نور سپیر پارټ ورته بدلی، که هغه نه بدلیم سپیر پارټ دې مه غیوي، خو دا که بالفرض غواړي چې ماته د جینکو حقوق حاصل شي، نو دې منونا ته به دا اجازت وي او حکومت بدل دا ډیګري یا پرمټ یا هر څه چې ورته وایي، ساده خبره کې مې ورته وویل، ده ته به دا حق وي، دا به ول حکومت ورکوي او دا بل منظور هم شو. په دې کې اکثر سیاسي پارټیانې په دې کې ملوث دي، جوړ کړی یو پارټۍ دی، منظور کړی بل پارټۍ دی او اوس پاس بل پارټۍ کو، دې ټول پکې شریک دي. علما غریبانان راپاڅېده، اسلامي پارټیانو والا راپاڅېده، مخالفت یې وکړه، چا یې خبره وانه اورېده. ځکه جمهوري ملک دی، جمهوریت کې دقه نقصان دی یو چې ډېر کسان وایي نن اوس شپه ده، نو بس دا نور کسان به هم دې ته شپه وایي، دا پکې نقصان دی. نو بهرحال عزتمندو دا دی، یا مثلا یو جینۍ ده هغې کې د هلکانو په شان فیلینګ دی او هغه هلکانو سره ګرځېدل غواړي، آزادانه زندگی تیری سټایل. تاسو لیکلي زموږ د سیاسي بعضې کسان او مشهور زموږ د ملک جینکۍ میرا جسم میری مرجي، هغوی د هلکانو په شان ویښته پرېغوستي، باقاعده هغوی پینټ شرټ کې ګرځي او هغوی هلکانو سره د هلکانو په شان سټایل سره خبرې کوي. که وایي دغه غواړي چې موږ دې په هلکانو کې شمار شو، نو دوی ته به هم د دې اجازت وي، بس دا به حکومت په هلکانو کې اچوي. یا اجراګان دي د هغوی خپله خوښه، که دوی ځان جینکو کې اچوي او که دوی ځان په هلکانو کې اچوي، وایي دا به دوی ته اجازت وي.
عزتمندو دا بل پاس شوی دی باقاعده او پدې کې چې کم پارټۍ والا کړی دی تاسو ټول پکې ګناهګاران یې که ته یې زه نه پوهېږم ولې داسې کس مشر کې په دې خو پوهېږي چې دا سړی داسې منونا دی دا ستاسو مشر مې جړا شان دی ولې دله ووټ ورکې نو د دې وجې نه عزتمندو اوس د مخالفت وکړو تیر په هیر خپل کسان پوهې کړو چې دا تاسو څه کوئ دې کې څه قباحتونه دي زمونږ ملک کې ډایرکټ پاس شو په برطانیه کې دا قانون دی که بالفرض یو الګ ځان نه جینۍ جوړوي یو جینۍ ځان نه الګ جوړوي هغه باندې باقاعده کمیټي مقرر کیږي او 2 کاله پورې به هغه باندې باقاعده تفتیش کیږي چې دا موږ کو که نه کو حالانکې هلته ازادي ده خو بیا هم وایي چې داسې نه موږ ناحق کار ونه کړو د باقاعده ډاکټري کمیټي جوړیږي او د دې انویسټیګیشن کیږي د هغې نه پس 2 کاله بعد بیا وله دا سرټیفیکیټ ورکوي زموږ ملک کې ډایرکټ چې کله نه دا اعلان شوی تقریبا 2018 نه دا خبره شروع شوې ده پاس شوي هغه وخت نه تقریبا 30,000 کسانو خپل جنسیت بدل کړی دی دا پاکستان کې شوي دي خپل جنس یې بدل کړی چا ځان نه جینۍ جوړه کړي چا ځان نه جینکیانې دي هلکانې ځان نه جوړ کړي او باقاعده د دې مثلا سرکاري هغه ثبوت هم ځان سره ساتي او څوک ورته څه نه شي ویلی دې کې قباحتونه څه دي عزتمندو زموږ دپاره غټ قباحت دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام او قرآن د دې مخالفت کوي قرآن کې الله وایي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله وایي ما هر انسان په خپل فطرت پیدا کړی څوک نر څوک زنانه څوک درمیانه خو دا درمیانه موږ پکې درمیانه کړی دا درمیانه نه دا سړی اجړا سړی دی دغه بچی پیدا کیږي صرف خوی لږ شان ګډوډ دی نو دا خو که بالفرض یو روغ سړی هم دی او ښځو سره ډېر وخت تېر کړي هغه هم چې راشي بیا نیې شینې کېږي لاسونه خوځوي یا دا کوم هلکان چې جینکو سره په یو دغه کې سبق وایي تاسو هغې لاسونه وګورئ دغه جینکو په شان یې خوځوي نو ته به سبا دا هم وایي پلار ته وایي چې زه هم دغوی سره یم دغه نورو سره نه په خبره بعضې جینکۍ دي هغه د هلکانو په شان ګرځي نو دا نه دي پاس کول پکار نو الله په تخلیق کې به تغییر نه راولي دا حرام دی لا تبدیله په دې کې به نه راولي دې کې تبدیلي نشته او نبی علیه السلام لا تبدیل لخلق الله او نبی السلام لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال نبی السلام وی لعنت وی د الله او د رسول دی لعنت وی په هغه کسانو باندې هغه جینکو باندې چې د هلکانو په شان خوی بوی او سټایل کوي او په هغه سړو دی لعنت چې د جینکو په شان باندې ګرځي تاسو دې ټکرو هلکانو ته ټول هم دغه شی نه دي خو د پښتنو په کورونو کې او د ښو خلکو په کورونو کې داسې قصې روانې دي عزتمندو دې سره څه کېږي عزتمندو دې سره مختلفې خبرې مثلا دې سره د میراث نظام ټول متاثره کېږي دې سره د واده نظام ټول متاثره کېږي او دې سره عزتمندو معاشرتي ډېر نظام متاثره کېږي مثال په طور باندې د واده نظام داسې متاثره کېږي سبا به یو سړی وي زما د الک وخت دی صحیح شو زه دې سره نکاح کوم نو د الک خو نکاح سره الک سره نکاح نه کېږي بس دا بل الک ته به وایي ته ځان په دې دغه کې جینۍ شو کا بس هغه به د حکومت نه ډیګري علي چې زه جینۍ مدن النبات صحیح شو بس خبره ختمه بیا به یو بل سره نکاحونه کوي دغه رنګې مثلا د یو جینۍ خوښه ده سبا به هغه یو جینۍ ځان الګ شو کی او سرټیفیکیټ به والي سبا به همدغه جینۍ سره نکاح کوي وایي زه خو هلک یم دا جینۍ ده کاغذي کاروایي به دی نور سپیر پارټ او نور کیسې به بدلي خو بس کوي زما خوښه ده او داسې خو همداسې هم شوي دي خلکو اجراګانو سره کړي نکاحونه یې سره کړي دي نو چې تا ورته دا قانون پاس کو بیا خو ته وایې چې دا سړی دی که نه او چې زه سړی یم خبره ختمه د میراث قانون دی سړی سبا یو جینۍ ده د هغې تر پلار د مال نه نیم مال میلاویږي هغه به بس ځان الګ شو کی او الګ به پاس کی پوره بل ورور سره پوره ایسالي ورور سره به جنګي هغه ته به وایي زه مالک یم هغه وایي یې جینۍ ته خو هغه بله قیسه یي که نه وایي نه نه دا وګوره دې کارت ته مې وګوره بس د کارت د وجې نه به بیا هغه میراث لري بل سړی به الک وي هغه به هغه ثابتوي چې دا زما د ورور په جینکو کې راشي د دې وجې نه عزتمندو دغه رنګې په هسپتال کې په مارکیټ کې په ګاډو کې په جازونو کې هوټلونو کې مختلف ځایونو کې د ښځو دپاره پرسنل ځایونه وي سبا به یو سړی راځي ښه مزېدار ګیره به مې هلته به کښېني هلکه ته څه کې جی ما سره د جینکو کارډ دی خبره غد ماما به کې کښېني شیخ ماما ته هم څوک څه نه شي ویلی هلکه دا ګیره ده بس دا خو بس هسې د وینې د ګرمایش د وجې نه مې راختې ده د بعضو ښځو هم راخېږي نو دا ټولې قیسې دې سره دغه کېږي نو دې وجې نه عزتمندو د دې خبرې نه
ځان محفوظ کړي او د دې خلاف आवाज اوچت کړي په دغه باندې په سوشل میډیا باندې چې بھئی ترانسجنډر اکټ موږ ته منظور نه دی تاسو ټول ته منظور نه دی کنه عزت مند څوک د خپل بچو نه جنکونه الکان جوړول غواړي تاسو کې څوک داسې مسلمان شته نه قسم دې اجراګان ډېر ښه اجراګان دي هغوی وایي دا څه شی دی دا خو موږ سره ظلم دی دا خو موږ سره ظلم دی هغوی د دې خلاف आवाज اوچت کړی باقاعده هغوی هړتالونه کړي دي خو نه دا د امریکې په ایما باندې د زموږ حکمرانانو دا اکټ پاس کړی دی او الله دې دوی له پوه کړي